اسماعیل په پروګرام جون خپل کې تاسو ته هرکله په وروسته پروګرام کې تاسو سره ما خبرې کړې وې په انزایټي بیماری حواله سره او په دې پروګرام کې به تاسو سره زه نن د هغه بیماری هغه عصبي هغه دماغي یا ذهني بیماری باره کې خبره کوم چې کوم پر ډېرو خلکو کې په خوله به تاسو اورئ او ډېر عام طور سره به اورئ چې دا خو لیونی دی یعنی کې سایکوسس باره کې د سایکوسس بیماری هغه بیماری ده چې دې ته مونږ لیونتوب ویلی شو اور دا داسې سخت بیماری ده چې دې کې انسان د خپل د ژوند د یو شیز نه هم خبر نه وي اور چې کوم دی دا د معاشرې هغه خلک وي چې چاته د سپورټ چاته د خیال چاته د مینې چاته د هر قسم کې چې کومه توجه ډیر ضرورت وي اور دا خلک چې کوم دی دا زمونږ معاشره کې هغه خلک وي چې کوم انسان نه پوهیږي چې دا انسان مونږ څنګه ډیل کو د سره مونږ څنګه خبره اتره وکړو د سره مونږ خبره په کومه طریقو وکړو او د سره مونږ خبره کله وکړو او کله ونه کړو ولې چې د دې خلکو پته نه لګي دی په هر لمحه کې څه هم کولی شي او دا خلک چې کوم دی ځان ته هم نقصان ورکولی شي او دا خلک بل ته هم نقصان ورکولی شي بلا څه وجه باندې دا خلک چې کوم دی دا مریضان چې چاته سایکوسس وي چې لیونتوب ورته وایي نو د دوی ژوند هیڅ قسم کې سمې نه وي دوی سره چې کوم خلک اوسیږي د هغوی د ژوند هیڅ قسم سمې نه وي د دوی په ذهن کې هر وختي یو جګړه رواني یو جنگ رواني چې دا به څه کېږي څنګه به کېږي او مریض چې کوم وي هغه د کنټرول کې نه وي نو د سایکوسس بیماری یعنی کې د لیونتوب بیماری علامات څه دي په اول موږ تاسو سره په علاماتو باندې خبره کوو ورسره بیا موږ چې د دې کومې غټې نښې دي په هغې باندې به خبرې کوو د دې نه پس موږ بیا خبره کوو چې د دې بیماری چې کوم دی مخنیوي څنګه کېدی شي د کور والو څه پکار دي د معاشرې والو څه پکار دي او د مریض له په خپله څه پکار دي چې د خپلې بیماری د خپل د دماغو د کوم تکلیف دی د کوم ذهني یا اعصابي چې کوم تکلیف دی په دې باندې دی چې کوم دی څنګه به دی کنټرول کوي او یا د خلک په څنګه کنټرول کوي چې کوم د دې بیماری علامات دي د سایکوسس بیماری علامات چې کوم دي هغې کې عموما هغه علامات چې کله دا مریض ته چې کله ولګي نو دا مریض په شروع کې ډېر خاموشه وي د ځان له ګوټ کې ناست وي د له غوسه ډېره ورځي د به هره خبره په وړه نه وړه خبره باندې هم غوسه کېږي اور دې مریضانو کې چې کوم عموما علامات دي زیاتر چې کوم علامات دي هغه دا دي چې دا مریضان ځان سره خبرې کوي دوی ته داسې ښکاري چې دوی ته څوک خبرې کوي دوی ته داسې خلک ښکاري چې په محفل کې مثال کې طور پر دوی سره څوک ناست نه دي خو دوی وایي چې موږ سره دام ناست دی د دې په ذهن کې به شک شبه راځي چې لکه فلانکي یا څه خلک دي هغوی ما ته نقصان رسول غواړي یا څه خلک دي هغه ما مړ کول غواړي یا دا خلک دي ما پسې خبرې کوي دې کې داسې هم کېدی شي چې کله یو دوه کسان یو بل سره خبرې کوي دوی وایي چې دا خبرې دی ما پسې کوي دوی ما پسې پروپاګنډې جوړوي دوی زما خلاف خبرې کوي نو دوی زما ته نقصان رسول دپاره څه پلان جوړوي څه مشوره کوي څه خبره اتره کوي نو دا مریضان چې کوم ډېر زیات شک شبه کوي بل د دې مریضانو چې کومې خبرې وي د هغه حقیقت سره څه معنی نه وي دا مریضان کله یو ټیم کې یوه خبره کوي نو بل ټیم کې بله خبره کوي یو ټیم کې به د انسان خبره کوي بل ټیم کې به ځناور خبره کوي او د دې چې کومې خبرې وي دې خبرو کې هېڅ قسم کې ملاب نه وي ٹھیک شو ګډې وډې ورته مونږ په پښتو الفاظو کې ورته ساده الفاظو کې وایو چې دوی ګډې وډې وایي نو دا مریضان هم عموما ډېرې ګډې وډې وایي اور د دوی چې کوم دی چې کوم علامات دي نو دا دي چې دوی له خوب نه ورځي دوی 2 ورځې هم ویښي دوی 3 شپې هم ویښي 4 شپې هم ویښي اور دوی چې کوم دی نه پوهېږي چې د وجود صفایي څه ده پاکي څه ده صفایي څه ده دوی په کوم ځای کې چې کېناستل څنګه کېناستل په کومه طریقه کېناستل پاڅېدل ودرېدل نو دوی هغه شانتې
بس جون تیری دي ته څوک څه نشي ویل چې دا ورته چې دا ستا د کپړې ګنده شوې دا بدلې کا دا دغه کا نو دی به هغه کپړو کې ځان له خوشحال وي خو جګړې به کوي نو دې سره به هره خبره ډېر په طور په طریقه باندې کې کول وي او د دا چې کومه بیماری د دې کې د دې سره د چې کومه د خوراک دغه دی بعضې مریضان دې بیماری کې بالکل خوراک پرېږدي او بعضې مریضان خوراک ډېر زیات شروع کړي لکه داسې شروع کړي چې لکه خلک بیا عموما وایي چې د سره څه جن دی څه جادو پې شوی دی نو زمونږ چې کوم خلک دي هغوی دې مریضانو سره عموما چې کوم دی په جن په جادو باندې په ټاڼه باندې خبره کوي چې دوی باندې جن جنات دي جادو دی پې اثر دی پې سحر دی پې او د دې مریضانو چې کوم دی لکه دوی سره څه پیریان نه وي هغه ټایم کې دوی سره څه قسم کې نور څه طاقت نه وي خو دا مریضان به غټې غټې خبرې کوي دوی به کله دا بعضې مریضان دی کې دا خبرې هم کوي چې نعوذ بالله کله به ځان وایي چې پیغمبر یم کله به وایي چې کومې غټې غټې دعوې به کوي چې لکه زه خو یو ډېر غټ سړی یم او زما خو دې ځای کې تعلقات دي زما خو هغه ځای کې تعلقات دي غټې غټې خبرې به کوي اور بعض اوقات دی کې داسې مریضان چې په کپړه جامه بالکل تاسو ونه پیژنئ چې د کپړه جامه کې فرق دی یا د کې د داسې دماغو کې څه ذهني فرق شته د داسې دماغو کې فرق شته د داسې اعصابي مسله شته خو چې کله دی خبرې شروع کړي د دې خبرو نه دا اندازه لګي چې یاره د دی په دماغو کې څه مسله شوې ولې چې دی ګډې وډې وایي نو بعضې مریضان دی کې داسې هم وي چې هغوی دا خبر کوي چې لکه زمونږ چې دا فنګر پرنټ دي دا چا پټ کړي دي او هغه د خپل د مقصد دپاره استعمالوي ما سره دنیا بینک بیلنس دی او زما نه هغه هایجیک شوی دی او دې کې به دوی داسې خبرې هم کوي او دې کې به دوی داسې خبرې هم کوي چې زه د یو د ایجنسۍ نه تعلق ساتم او دا چل او هغه چل لکه هغه خبرې چې کوم حقیقت سره به تعلق نه ساتي د د ژوند حقیقت سره به تعلق نه ساتي او چې کوم دی لکه تاسو چې کله د مریض نه تپوس کوئ نو بیا په تپوسونو کې پته ولګي چې دا ټولې خبرې دروغ دي نو بیا پته لګي چې او یاره دا مریض ته څه دماغي څه ذهني مسله شته دا مریض چې کوم دی دا بعضې اوقات چې کوم دی ډېر خاموشه ځان له یوازې ناستي بعضې اوقات چې کوم دی دا هر وخت غوسه کوي ځان ته نقصان رسوي بل ته نقصان رسوي او دا مریض چې کوم دی هغه ته پته نه وي چې ما ته څه مسله شته دا هغه په ځان باندې نه پوهېږي چې هغه ته اعصابي څه دماغي مسله هغه سره روانه ده دا غټې غټې علامات دي د لیونتوب د بیمارۍ او د دې بیمارۍ تاسو سره اوس خبره کوم چې د وجوهات څه دي دا بیماری کیږي ولې دا بیماری د ذهني د دماغي د لیونتوب د انسان په ژوند کې شروع ولی شي دا د دې شروعات د کوم ځای نه کیږي دې بیمارۍ کې اول خدا خبره هم دا چې کله میډیکل دا خبره کوي چې بعض اوقات چې کله د مریض مور پلار نیا نکونو کې که چاته داسې ذهني اعصابي بیماری تېره شوې وي نو کیدای شي چې دا بیماری هغه ته په خپل وراثت کې ملو شي په جینز کې اور بعض اوقات داسې وي چې لکه کله کله د انسان په ژوند کې داسې حادثې راپېښې شي چې هغه د کنټرول کې نه وي او د هغه په ژوند کې چې کومې دا حادثې یا چې کومې دا حالات روان وي دا د هغه دپاره د برداشت کولو نه وي د حادثه د خلک د خبرې د هغه د برداشت کولو نه وي نو دی اول د ډپریشن مریض جوړ شي دی چې کله د ډپریشن مریض جوړ شي دی ځان له کېناستل شروع شي او دا دی چې کله هم ځان له یوازې ناستې دی مختلف قسم کې سوچونه کوي منفي سوچونه کوي او چې کله دا د ډپریشن مرض چې کوم دی دا زیات شي او دا د کنټرول نه سوا شي او د دې په وخت باندې علاج اون نه کړی شي نو بیا دا مریض چې کوم دی د لیونتوب علامات شروع شي او بیا موږ چې دا مریض لیونی شو دا سړی دا هلک دا جنۍ دا ښځه دا لیونی شو اور بیا چې کوم دی د دې چې کوم هغه وي لکه د دې چې کوم ژوند کې فیصلې وي د دې کوم ژوند کې چې کوم شخصیت دی د دې چې کوم روزمره چې کوم هغه وي د دې چې کوم تعلقات وي د دې چې کوم دا لکه چارپیچر سره چې کومې خبرې اترې وي هغه سمې نه وي هغه کې هم دي ګډې وډې وایي د خپلې سمې د نوکرۍ وي هغه پرېږدي هسې بېسه چې خلک زما خلاف دي او دا دفتر والا زما خلاف دي او دا خلک زما خلاف دي ما پسې خبرې کوي دوی ما ویستل غواړي حالانکې داسې هېڅ قسم خبره نه وي کار ته په خپله غلط شي او بیا مني نه نو دا د
د دې بیماری غټ علامات دي. دا بیماری چې کومه ده دا صرف د جینز او د دې د ضرور نه چې د جن کې څه پیښه راشي نو اله به دا بیماری دته کیږي. بعض اوقات دا مریض چې کوم دی بعض هلکان داسې چې هغه څه نشه وکړي، څه چرس پوډر وڅښي، څه سګرټ وڅښي نو دا بیماری هغې سره هم شروع کیږي. دا ضرور نه چې د هغه په ژوند کې څه حادثه راشي نو هغه به هغه ته دا بیماری کیږي. بعض اوقات نشه سر ته وخیږي، مونږ پښتو کې وایو چې نشه سر ته وخته نو هغې کې دا لیونتوب شروع شي، ول چې هغه نشه په ده باندې زیاته شي نو دا هم کېدای شي چې دا هغه داسې نشه استعمال کړي وي، یا بعض اوقات داسې دوی داسې استعمالي چې هغه دوی د لاسه دته د علامات شروع شي. دې سره سره چې کوم دی ضرور نه ده چې د سره خامخا د نشه وکړي، خامخا د سره ژوند کې څه پیښه راشي، یا خامخا داسې خاندان کې وروستو په نیا نیکونو کې داسې علامات پاتې شي نو ته به دا کېږي. بعض اوقات دا بیماري هسې بېڅه هم شروع شي. زموږ په دماغو کې یو کیمیکل دی ډوپامین ورته ویل کېږي، که هغه کیمیکل چېرته خراب شي هغې نیوروټرانسمیټر کې مسله راشي نو بیا هم دا علامات بعضې مریضانو ته شروع شي. او د دې علاج چې کوم علاج باندې به زه خبر کوم چې د دې علاج چې کوم دی هغه عموما مونږ په دوی باندې کوو. هغه ماهر نفسیات چې کوم په دوی باندې علاج کوي نو ځینې کې سایکیاټریسټ نو د دې اولنی علاج سایکیاټریسټ دی، بیکاز د دې چې کوم علامات دي هغه په خبرو باندې نشي ډیل کېدی تر څو پورې د مریض یو خاص قسم کې کنټرول ته نه راغلی. ولې چې دا مریض مني نه چې یاره ما سره چې کوم دا خلک خبرې کوي دا په حقیقت کې شته نه، خو دا خبرې کېږي ما سره. دا چې کوم خلک ما پسې پروپاګنډې جوړوي او ما پسې خبرې کوي او زما خلاف پلان جوړوي، ما ته نقصان رسول غواړي، دا خلک عموما حقیقت کې شته نه. خو دا نو چې کله مونږ مریض ته د دوی ورکول شروع کړو، د دوی دا کیمیکل چې کوم دماغ کې کیمیکل دی دا رو کنټرول شي، په خپل ځای ته راشي او بیا دوی پوه شي چې او دا ژوند خو داسې نه چې څنګه ما تېرول دا خو داسې دی. نو هغې نه پس بیا مونږ دې مریض سره په خبرو باندې هم علاج کوو. او د دې مرض بعض اوقات دا دومره زیات شي چې د دې په شاټونو باندې هم علاج ضرور شي. او دا مریض چې کوم دی مونږ لکه اسپتالونو کې څو ورځو پورې داخله و چې کله دا ولې چې دته چې کوم دویانې وي هغه په ټایم ورکول وي، ولې چې دا مریض دویانې په نه خوري ول دی ځان ته لیونی نه وایي، د ده په نظر کې دی ټیک وي، دا خلک لیونیان وي خو دی په خپله ټیک دی نو دی دې وجه نه دوی هم نه خوري، جنګ جګړه کوي نو دی د ده اسپتال کې داخله ضروري وي. اولنی یو څو ورځې هفته نیمه 10 ورځې د ده په اسپتال کې داخله ضروري وي، ولې چې دی په کور کې نشي کنټرول کېدی. او دلته بعض اوقات چې کوم دی شاټونه هم ورکړی کېږي چې کله دا انسان دا مریض چې کوم دا د دوی د کنټرول نه وځي نو دا مرض چې کوم دا ډیر خطرناک مرض دی. دا زموږ د معاشرې دپاره خطره ده. زموږ نن سبا معاشره کې هر انسان د ډپریشن، د دماغو، د اعصابو او د ذهني تکلیف نه تېرېږي او دی د دې چې کوم بیماری چې کوم دی هغې نه تېرېږي، خو دی ته پته نشته چې دی ته څه بیماري شته. نو چې دا چې کومه ناپوهه ده زموږ د خلکو ته چې کومه دا ناپوهه ده د بیماری باره کې، د اعصابي د دماغي بیمارو باره کې، دا دی ته دا پته نه لګي او دا بیماري اخر کې دومره سخته شي چې دی نه پوهېږي چې اوس موږ چېرته لاړ شو او د دې علاج بیا ډېر ګران شي. د دې د بیماری چې کوم دی دا چې کوم لیونتوب دی یا سایکوسس چې ورته ویل کېږي، د دې بیماری علاج مکمل طور سره ممکن نه دی، خو دا چې دا بیماری کنټرول کېدی شي. هر دماغي بیماری چې کوم ده هغه ختمېدل ګرانه ده خو هغه کنټرول کېدی شي. نو زما دا تاسو ټول ته خواست دی، زما د تاسو چې کوم وروڼه خویندې دي، زما مشران کشران، تاسو ته خواست دی زما چې خپل په چار پیچل کې خلک ګورئ، یو بل ته خیال کوئ، خپل ځان ته خیال کوئ چې کله تاسو پوهېږئ چې یار زما په اعصابو باندې بوج دی، ما په ذهن باندې تکلیف دی، زما دماغو کې تکلیف دی، ما ته تکلیف دی، بېچیني ده راته، زړه مې خفه وي، دماغ مې هر وخت په سکون کې نه وي او غوسه راځي. نو زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو د خپل چې کوم د علامات باره کې چې کوم دی رابطه کوئ. تاسو موږ سره هم رابطه کولی شئ او زموږ د رابطې نمبر دی 0333 38 93 960. تاسو موږ سره په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ، خپل مسلې چې کوم دی موږ سره بیانولی شئ، خپل مسلو چې کوم دی حل هم موږ اخیستی شئ. نو تاسو که پېښور کې اوسېږئ زموږ کلینیک په عبدالله روډ باندې دی، اسماعیل سایکولوجیکل کلینیک اینډ کاونسلینګ سنټر، تاسو هلته هم راتلی شئ. په دې نمبر باندې تاسو چې کوم سکرین باندې را روان دی تاسو په دې باندې هم رابطه کولی شئ او خپل نمبر اپوینټمنټ اخیستی شئ. او تاسو ته زما د درخواست دی چې خپل ځان ته او خپل چار پیچل ته خیال کوئ او که چېرته څوک خلک وي چې هغوی ته داسې مسله وي نو هغوی ته د ورورولۍ او د خورولۍ او د مشرولۍ په حیثیت چې کوم دی هغوی ته دا درخواست کوئ چې هغوی دې دا خپل څه ماهر نفسیات سره یا هغه خلک چې کوم تاسو پیژنئ ماهر نفسیات نو هغوی سره د رابطو کې هغوی د خپلې مسلې هغوی سره بیان کړي.
آینده پروګرام کې تاسو سره زه په بل موضوع کې تاسو سره رابطه کوم ان شاء الله او تر هغې پروګرام پورې خوشاله اوسئ او آباد اوسئ.